به دعا غوښتله. طریقه یې داسې وی وی د لاس ته خیټې نه دي دا به خپل مخ ته مخامخ کړي داسې به یې لاس موږ یا امام دعا غواړي یا داسې لاس داسې نیولي آمین 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 څوک دا چل کوي آمین آمین دا داسې خدای قبلوي آمین آمین لاسونه به مروړې او آمین آمین داسې خدای دعا نه قبلوي. نبی علیه السلام به داسې دا لاسونه نه دي د لاسونو دا خیټې به یې داسې مخ ته مخامخ کړي وي دعا به امام الانبیا غوښتل. رب العالمین جبریل امین ته وی دعا مې وله پوره قبوله کړله. وی څه وی کور مې ولم ورکه وی کم جنت چې مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تیار کړی و چې هغه جنت الفردوس دی وی اقا جنت مې ورله ورکه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مې وله نکام وتړله. په جنت کې به د نبی علیه السلام بیبي وي ښه بیبي اسیا فرعون نه لاس وینځل الله د انبیاو سردار ورکو الله د جنتونو سردار ورکو الله د بنی آدم سردار ورکو. رب العالمین د هغه په نکاح کې راوستل. هر حالت کې به بروسه په الله کو خپل تعلق به د الله سره جوړو. که د مخلوق پر رضایې پسې شو که نه دا ټول به رانه خفه شي. خدای به رضا کو مخلوق په خپله رضا کیږي انشاءالله. څوک حاجتمن به راغې که نه څوک حاجتمن به راغې بلال رضی الله تعالی عنه وی نبی علیہ السلام ته به یې حاجت ظاهر کو نو چې څه به نه و نبی علیہ السلام به ماته وي ورشه د پلانکي نه قرض راواله چې اوس د حاجت پوره کو بیا به هغه له دی معمول حاجتمن براغې تش لاس پینلی بس چې ورشه د پلانکي نه قرض راواله او دله ورکه چې د حاجت پوره شي بیا به هغه له ورکو. وی دا معمول د دواړو جهانو د سردار. بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو یهودي راغی ما ته وی چې ته قرض رالی نو ما نه راله چې څه ضرورت بس ما ته وایې زه به در کوم هغې سړي لی ورکوئ او مونږ یې په منصوبه پوه نو مونږ خو وی چې دا دی احسان کوي مالدارو وی چې څه پکارېږي نو د بل چا نه مه غواړئ او ما له راځئ او زه به دله در کوم او ورله ورکوئ. ما نبی علیه السلام ته وی چې صحیح ده بس د ده نه راله. بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی د هغه مونږ ته ډیر سامان او ډیرې پیسې جمع شولې مونږ ته خو پته ونه. یو ورځ راغی ما پسې میاش اخیرو 3-4 ورځې په میاش کې پاتې وي ما ته وی په تاسو زما قرضه اوړېدلې ده او که د میاشتې په اول کې د قرضه را نه کړه نو خیر به دې نه وي. ما وی چې دا خدای مونږ سره احسان کوي دا د مونږ خلاف یو دغه جوړوله چې زه بدنام کوم. اخیر یو ورځې دی او ما ته وی چې اول ته د قرضه حواله نه کړله نو بیا به ښه نه وي. بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی زه ډېر په تکلیف کې پرېوتلم ډېر په تکلیف کې چې دا به اوس څه چل کېږي دا ورځې اوس پوره شي دی خو به مونږ شرموي بیا خپله قرضه به غواړي چې بیا به څه چل کوو مونږ ته خو پته نه وه چې دی به داسې په یک مشت ټولې هر څه غواړي په یو ځای. خدا یاد ساتئ څوک چې د مسلمان سره ښېګړه کوي که نه او د ده په مال کې د بل برخی دا سړی به چرې خدای بد نه راوړي چې دی بل سمئ الله به دې